سلام قولا من رب الرحیم. دا عمل هغه کسان دي چې من چې بار بار تبه راځي یا څوک د ډینګي مرض وهلی وي او ډینګي ورته شوي وي، نو دا عمل هغه خلک شروع کی. یو پیرا سورۃ یاسین وایا چې کله د آیات مبارک تو رسینو دا یو ځل وایا په دې باندې او بدم کا هغه وب بار بار سکا او کما د ویان خوري د ویان باندې هم دم کا او دغه وبونه وبر اخلا په مخ چنکو کا او یا په مخ باندې لاس راکاګه، نو دغه بیماری د تبا یا ډینګي بیماری چې کوم ساده په فضل د خدای ان شاء الله دا 3 ورځې کې دنه ګورستا بدن بالکل سپکشي. کله ته په وجه ستا هډو کې خوږيږي یا ستا تبا 102 نه 100 نه برابر وي چې 102 103 104 کې چلی، نو سب ستا تبا هم کم شي، بدن به هم سپکشي او ډیر مجرب عمل لې کدا عمل له خوښ شو مخکې ملګرو سره هم شرکا د هغه ماشومان ته هم کوي چې کوم ماشومان خپې خوږيږي یا ته بدن خوږيږي یا هغه کسان چې هغه هر وخت د خپل درد نه فریاد کوي یا په سحر بار کیږي یا جناتو نډیر تنگ شي وي، نو هغه کسان هم د عمل کینه بس جنات هم ختم شي، سحر هم ختميږي او جناتو او جادو مریضان دای کی سورځو کی او دا تبه شاید تبه کیږي یا دغه 3 ورځې لګاتار د عمل کی 3 ورځې کې بستا بدن بالکل ټکی. کله عمل د خوښ ثواب پنځه باندې مخکې ملګرو سره شرکا ځکه چې ډیر ملګری داسې وي چې هغه پریشان وي، هغه پریشانای هغه نه ختميږي او قسم د ویان خوري، خو مسئله د دم وي یا د ذکر اذکار وي، د اذکار دیو کې ان شاء الله فائدہ ورته ملو شي. الله جل جلاله زموږ استاد سونه دي شي، الله تعالی موږ ته خپل رضا نصیب کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.